دا قرآن مبارک دی، د خیر او برکت ډک کتاب دی. دا کتاب چې چا خپل کو هغه خلق به مبارک وي. دا چې په کومه معاشره کې نافذ شو هغه معاشره به مبارک وي، هغه طور او طریقې به مبارک وي، هغه خلق به ټول مبارک وي. خو چې دا قرآن په کومه معاشره کې نافذ شو، دا قرآن په کومه معاشره کې غالب شو، دا کتاب مبارک کتاب منګه راګیسې په جومات کې بند کړی دی. د جومات د حده پورې بس دا قرآن مجید دی. بار د انګریز په قانون باندې فیصلې کېږي. زمونږ جج ناست دي، وکیل ورته مخې ته ولاړ او کتاب ورسره په لاس کې، او جج یو خبره کوي او دی زر زر په پای کې نه خیخي او هغه راواړئ چې جی په پلاني سن کې پلاني انګریز دا فیصله کړی. بس چې دا ووایي که نه بس بیا جج ټت نه کوي. بس پلاني تاریخ کې انګریز دا فیصله کړی بس جج غلی شي. بس ټیک ده، بس دغه صحیح ده چې هغه فیصله کړی. موږ د دې قانون لاندې لګیا وو، وخت تېروو. او مبارک کتاب موږ سره پروت دی، هغه دوړو زوړ کو، هیڅ څوک ورته لاس نه ور ایسته کوي، هیڅ څوک هغه نه زده کوي. حالانکې د مسلمان قوم کامیابي په دې قرآن کې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې نحن قوم اذله، موږ ډېر پرېوتی قوم، بوتانو ته به پوجي کولې، د بوتانو نه موږ خیر او شر غوښته. اعزنا الله بالاسلام وبالقرآن، الله موږ لا عزتمند ساز کړ د قرآن په وجه باندې او د اسلام په وجه باندې موږ الله عزتمند کړو. ما ته به خلکو عمرې ویو، اوس د قرآن په ذریعه باندې اوس ما ته عمر ابن الخطاب وي، عمر زوی خطاب. دا د قرآن وجه وه، دا د اسلام وجه وه چې الله تعالی موږ عزتمند ساز کړو. د مسلمان قوم عزت په قرآن کې دی، په قرآني نظام کې دی او په قرآني طور طریقو کې دی. خو کاش کې چې مسلمان قوم په دې باندې پوه شي. مسلمان قوم د انګریز د غلامۍ د وجې نه اوس هم غلامان دي. د هغه اکاګانو دا ژبه انګلیش دې باندې دونه مین دي چې جنکۍ هم دا وایي او ښځې هم دا وایي او سړي هم دا وایي او په دې باندې فخریه کوي. د دې مولانا ګور رحمان رحمت الله علیه استاد او میا صاحب کاکا خیل میاو سید سیاح الدین صاحب، هغه په دې دا ضیاء الحق صاحب چې کوم هغه ساز کړی وه، دغه کوم دغه ساز کړی تنظیم دغه دا چې کوم دی چې دا شریعت دفات بالا کوي، پای کې هغه منبر و. نو هغه ویل موږ چې دا انګلیش والا دا دغه راشي افسران موږ سره کینی نو موږ خبرې کوو، موږ ته چې دا شریعت کې داسې دي، قرآن کې داسې دي، په حدیث کې داسې دي، په فقه اسلامي کې داسې دي. نو بدي چې بلا جواب شي نو یو بل ته ورسې مخکې نو په انګلیش کې خبرې وکړي. نو هغه به ویل چې دا انګلیش دی، دا د جهالت نښه ده، دا انګلیش چې وایي دا د جهالت نښه ده، دی مخکې نه پوهېږي نو زر په انګلیش کې خبرې شو. زمونږ یو استاد و، هغه نه مونږ دا کتابونه ول غټ غټ کتابونه، نو هغه په دې پېښور کې سرحد مدرسه کې نو هغه به ویل دا قاضي یو غټ کتاب دی، زما هلته پروت دی په دې ځای کې، د منطق آخري کتاب دی قاضي، او حمدالله یو بل کتاب دی، دا د سلم شرح دي. نو دوی خبره وکړي بیا وایي په تدبر، په تفکر، سوچ پکې وکړه. نو هغه ویل دا دی بیا خوا په خپله نه پوهېږي. زمونږ کابل مولي صاحب ورته ویو، هغه به ویل دی خوا په خپله نه پوهېږي، نو خلک په شکونو کې اچوي، شکونو کې. نو فلسفه یونان دا ټولې په شکونو باندې بنا ده. مصدق الذي بین یدیه چې دا کتاب مبارک دا تصدیق کوونکې د هغه کتابونه چې د نه مخکې دي. څومره آسماني کتابونه چې دي د ټولو تایید کوي قرآن، وهو مهیمن علیه، بل ځای کې قرآن کې الله ذکر کړي دا قرآن محافظ دی د تمامو آسماني کتابونو، او دا تا ته د دې دپاره نازل شوی دی. د دې کار دا دی نه بس په دې باندې به ختمونه کوي، قاریان به پې په روژه کې ختم کوي او دا نور به پې چې کوم دی مړی وشي نو ختمونه به پې کوي، پوهېږئ په دې باندې. او که خامخا نه قلارېږي نو په ور کې بیا ځوړند کې لاندې به تې مال وباسي، او که جنۍ م را واده کړه نو بس قرآن به ورله په لاس کې ورکړي چې کور ته خو رالې، خو ستا دا قرآن وایي چې دا کور به ورانې. اورې
د قرآن څخه موږ دا لوبې شروع کړي دي. ارې قرآن ولا راوالی، دا قرآن دی دپاره مړه، دا دومره معمولي کتاب و چې دې نه مالونه لاندې وباسئ تاسو او دا په چند پیسو باندې تاسو خرڅوئ. دا خو یو انقلابي کتاب و، د خو دا دنیا په بل طرف اړولې وه، د خو د کسرا بنګلې مسمار کړی وې او د یورپ هغه ایوانونه یې چې کوم دی هغه وار کړي وو. دا خو هغه کتاب دی، خو د نااهلو خلکو په لاس کې پاتې شو. دې دپاره دا قرآن تا ته راغلی پیغمبره چې ولتنذر ام القرى، چې ته ویرې په دې باندې هغه مرکزي کلی چې هغې ته مکه وایي. لومبني مخاطبین دقه خلک دی چې دا په دې باندې ویرې ومن حولها، او څوک چې د دې نه چاپېره دي. حضرت عبدالله زوی د عباس نعمت ترجمان للقرآن وایي د ومن حولها نه مراد دا تمامه آباد ځمکه ده، دا ټوله د مکې معظمې نه چې دا څونه چاپېره د آباده ځمکه ده د دنیا، دا ټوله ترې مراد ده. پیغمبر خدا عمومي پیغمبر و او قرآن کریم د تمامې دنیا لپاره راغلی دی.